نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. گرانو قدرمندو، اللہ رب العزت په قرآن مجید کی فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ منز ادا کئی ولی زکچ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر زکچ دا منز انسان دا بے حیائی او دا بد کارونو نمانے کئی. منز علت اللہ رب العزت بخبر قرآن مجید کی بیرت ذکر کئی چی اقواقیم الصلاة منز ادا کئی زکا چی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر دا منز بتاسو دا بحیائین هم منع کئی دا بد کارون نبا هم منع کئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی پا کم وقت کی وفات کی یعنی پا عین آغا وقت چی ساتی وزی پا دغا وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو جملہ ارشاد فرمائی خپل امت تاخیر ارشاد چکم فرمائی وی الصلاة وما ملکت ایمانکم منز او دخپلو ما تحت سرخ سلوک دی دو سیزنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت تا پاخیری لمحاتو کی جساور کی پدق لمحاتو کی وتوسیت کی الصلاة وما ملکت ایمانکم منز او کم خلق استاسو ما تحت تداغی سرخ سلوک وز دا منز چی دمرا غٹا فریضہ دا چی اللہ رب العزت پا قرآن کی بار بار دا دی تذکرہ کئی او دا قیامت پورز باولی تپوس دا منز کی گئی نو معلوم داشو چی دا دیر غٹا اہم فریضہ دا خود دی فریضی سر زمونگا سے سلوک دے مونگا سنگیو آیا مونگا آغا منز کو کم منز چی زمانگ شرعن مطلوب دے کنا زمانگا آغا منز نہ دے آیا منگا خپل منز دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا احکامات مطابق جوڑ کرے او کنا زمانگ دا غی احکامات مطابق نہ دے کو دا غی دا احکامات مطابق نوی نو دا منز بیا اللہ تا قبول نہ دے وس آغا کم منز دے چاہا اللہ رب العزت تا قبول لے او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا احکامات مطابق دے آغا منز با منگا سنگا پیجنو نو منگا با پا خپل زندگی کی پا خپل منز باندی یو نظر واچو چی آیا دا احکاماتو مطابق دے او کن دے نو زنن ستاسو مخیطا دا منز طولا طریقہ دا قرآن و دا حدیث مطابق انشاءاللہ ذکر کوم تاسو بیا پا خپل دا خپل منزونو جائزہ واخلی چی آیا زمانگا دا منز دے کم چی پا قرآن و حدیث کی ذکر شوے او کن دے. نو ټولو نه اول سیز کله چې جمعات ته راشي او دست کله جمعات ته داخل شي نو چې په صف کې ودرېږي نو قبله رخ مخ به د قبلې ته الله په قرآن کې فرمایي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا چرتم چې تاسو یې خپل مخونه دقې بیت الله شریف
د دې یو طرف ته وګرځوئ. نو دا په قرآن کې اولی حکم موږ ته میلاو شو چې موږ به مسجد حرام بیت الله شریف ته خپل مخ ګرځو. دویم کار چې کوم دی قبله رخ موږ ودرېدلو، ډانچم برابر شوله، اوس به موږ نیت تړو، تکبیر تحریمه چې ورته وایي، الله اکبر چې وایي. هغې دپاره الله په قرآن کې فرمایي وربک فکبر، خپل پروردګار دپاره بړایي بیان کا، یعنی الله اکبر وایا. حدیث شریف کی راضی مفتاح الصلاة الطهور، د منځ چابي هغه پاکی ده، تر څو پورې چې د ځان نه پاک کړه جمعات ته مه راځه. دا مفتاح ده، چابي ده، چې چابي در سره نه وي جمعات ته هله راتلی شي د مونځ دپاره چې دا چابي در سره یې ځان دې پاک کړی. وتحریمها التکبیر، او د مونځ تحریم یعنی مونځ ته د وردننه کېدو دپاره چې کومه چابي ده هغه التکبیر تکبیر دی. چې ته تکبیر وې نو د بار هر څه تا باندې حرام شو، ته به صرف د الله سره ګپ شپ لګې، د الله سره به خبرې کې. او بیا وتحلیلها التسلیم، او د دې مونځ نه به وځې اوس څنګه دا بار څیزونه به ستا لپاره حلالېږي څنګه التسلیم چې سلام وګرځئ. نو تکبیر تحریمات دا چې کوم دی لازمی شولا وربک فکبر، او الله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وتحریمها التکبیر، او د مونځ تحریم چې کوم دی هغه تکبیر دی، یعنی الله اکبر ویل دی. تکبیر هم وتړو. اوس د دې نه پس دویمه مرحله راځي د لاس ایښودلو. حدیث شریف کی راځي چې رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یضع یمینه علی شماله تحت السره. صحابی وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما حضور صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغې خپل ښی لاس په ګس لاس باندې ورکېښودو او د نوم نه لاندې کېښودو، د نوم نه لاندې لاس کېښودو. د دې نه پس نمبر راځي د سوره فاتحه د ثنا. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاة، کله به چې مونځ شروع کو قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا نیت تړل نه پس به بیا دا سبحانك اللهم وبحمدك ویلو. د دې نه پس بیا اعوذ بالله بسم الله نمبر راځي. نو مونځ کوونکي بعد ثنا نه پس اعوذ بالله بسم الله وایي. واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کلم چې تاسو قرآن مجید وایي نو اعوذ بالله کوئ. نو چونکې اوس موږ قرآن مجید ته ور داخلیږو د ثنا نه پس چې ملک کله موږ ثنا وویله سبحانک اللهم وبحمدک، د دې نه پس اوس موږ قرآن مجید ته داخلیږو که نه الحمدلله به شروع کوو. الحمدلله د قرآن حصه ده که نه، نو موږ به څه وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او بیا چونکې بسم الله د دې سورې فاتحې حصه ده هغه هم پسې بیا وویله. چې هغه هم پسې وویله د هغې نه پس د سورې فاتحې نمبر راځي. حدیث شریف کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا. د هغه کس مونځ نه کېږي کم کس چې په مونځ کې سورې فاتحه او د هغې سره لږ قرائت ونه کړي. اوس یو کس ځان له مونځ کوي یا امام دی، کم کس چې ځان له مونځ کوي هغه له لازمي ده چې هغه سورې فاتحه هم وایي او ورسره لږ قرائت هم وکړي. امام به هم سوره فاتحه به هم وایي او لږ قرائت به ورسره هم کوي د قرآن. مثلا الحمدلله رب العالمین ولا الضالین پورې ووایو، د هغې نه پس به ورسره قرائت لږه حصه میلاو کړي، ځکه چې فصاعدا ورسره راغلی چې لږ به ورسره قرآن حصه نوره میلاوی، دا فرض ده میلاوهل. خو اوس یو سړی په امام پسې شاته ولاړ دی، مقتدي دی، هغه به څه کوي؟ نو د هغه دپاره د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک راغی من کان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. چا دپاره چې امام موجود دی د دې امام صاحب دا قراءت د قراءت دی، د ته ضرورت نشته د خاموش ودرېږي. الله په قرآن کې فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن مجید لوستلی کېږي نو تاسو هغې ته غوږ کېدوئ، فاستمعوا له غوږ ورته کېدو، وانصتوا خاموش شئ لعلكم ترحمون د دې لپاره چې رحم د باندې وشي. یعنی رحم به د باندې هله کېږي چې ته ورته غلی ولاړې،
اوس چې امام هم لګیا دی او تم لګیا نو تا خو پکې په خپل هم سوچونه کو نه دی د امام هغې ته سوچ وکړو پکار ده چې په هغې کې لږ غور او فکر وکړی شي سورې فاتحې نه پس امام چې سورې فاتحه وویله ولضالین امام مقتدي به ووایي آمین حدیث شریف کې راځي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته کله به چې ولا الضالين وایو به بس رست آمین وایو आवाज به ښکته کو پټ په आवाज باندې به وایو امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې فرمایي الامین دعاء امین چې کوم دی امین ویل دا دعا ده څه شی دا دعا او قرآن کې الله فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا خپل پروردگار په زارو قطار او په زارې سره راوغواړئ او وخفیتن او پټې راوغواړئ چغې مه وایئ چې اوس امین دعا ده او د دعا لپاره الله رب العزت په قرآن کې غټه کلیه ذکر کړه چې دعا به څنګه کوئ یو خو به پکې تاسو الله رب العزت ته مکمل متوجه یئ ګیریا او زاری جړه او دویم دا چې پټ وایئ ښکاره بنئ اچھا اوس امین چې موږ وایو پټ ولا الضالین مقتدي ویل چې آمین دعا مو کړله آمین یعنی دا تاسو چې څه ویل الله دې دا زموږ دپاره قبول کړي د امین معنی ده استجب دعوتي اے پروردګاره زموږ دعا قبول کړه کومه دعا ده کومه دعا چې موږ وکړله ده چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم دا یو دعا وه چې الله موږ ته سیده لار وښیه د مغضوبین او د ولا الضالین د ګمراهانو په لاره مه روانې نو مقتدي ویل آمین استجب دعوتي اے پروردګاره زموږ د دعا قبول کا پټي ورته ویل ښکاره نه د دعا نه چې کله د امین نه فارغ شو هغې نه پس بیا نمبر راځي د قرات تاسو ته ما ویل چې مسلم شریف روایت دی چې ملا صلاة لمن لم یقرأ بأم الکتاب فصاعدا چې لږ د ولا الضالین نه پس د امین نه پس ورسره قرات ونه کړي د هغه مونځ نه کېږي نو ضروري ده چې هغه ورسره یوځای شي خو چې په امام پسې ولاړي مقتدي به خاموش ولاړي ولد مقتدی کار څه شی دی چې په اولي رکعت کې ودرې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک په اولي رکعت کې بس بیا به دا په خوله باندې ګټه کېږي نور به ټول کار چې کوم د امام کوي ځکه چې دا یې رامخکې کړی دی دا یې مقتدا جوړ کړی دی دا زموږ وکیل دی دلته چې دا زموږ پیغام بره رسوي الله رب العزت ته د هغې نه پس بیا نمبر راځي د رکوع چې منګه کله قرات نه فارغ شو نو موږ به رکوع ته راښکته کېږو نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ركعت فضع يدك على ركبتيك وفرج بين اصابعك کله چې ته رکوع وکې نو ته داسې چل وکړه چې د خپل لاسونه دي په دې زنګونانو باندې کېږدوه وفرج بین اصابعک او د خپلې ګوتې دې کولاو کړه په دې کې فاصله پرېږده نن سبا چې موږ رکوع کوو لاسونه هېڅ څوک ګوتې نه کولاوئ حالانکه حدیث کې حکم دی چې کله رکوع ته لاړ شي نو دا زنګون پوره ونیسه داسې دا ګوتې کولاو کړه چې مضبوطه قبضه پرې راشي وفرج بین اصابعک د دې خپلو ګوتو په منځ کې چې کوم دی فاصله پرېږده او حدیث کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم به رکوع داسې کوله چې لو صب علی ظهره ماء لاستقر کو چېرته د هغې په ملا باندې اوبه واړولی شي نو اوبه به خپل ځي ودرېږي دونه سیده به یې دا ملا وه په رکوع کې زمونږ رکوع څنګه بس صرف دومره چې اشاره ورکړو حالانکه زمونږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم حالت دغه و چې کله به رکوع ته راښکته شو نو که اوبه به دې وله په ملا واړولې نو هغه اوبه به هم ترې ښکته نه تلې دونه به سیده پکې ولاړې وي که سړی داسې نو اوبه خو به بیا ډالې ښکته راځي یا داسې بلکل نو هم به داسې ځي نو پکار ده چې بلکل سیده زمونږ رکوع جوړه شي بیا د هغې نه پس نمبر راځي زمونږ د تسبیحاتو نو درې ځل ویل تسبیح کم از کم درې ځل ویل کم از کم حدیث شریف کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا ویل چې سبحان ربي العظیم ثلاثا فقد تم رکوعه وذلك ادناه خو چېرته چا په خپله رکوع کې درې ځل سبحان ربي العظیم ووایو د ده رکوع خو پوره شوه خو وروسته یې پسې یو خبره وکړه وذلك ادناه دا یا کمه درجه ده یو سړی چې سبحان ربي العظیم ډېر وایي نو ویلی شي او پکار دی چې یو سړی ووایي د الله سره خبرې کول دي خو په من کې به داسې هېڅوک نه الا ماشاءالله چې د دریو ځلو نه یې وراړئ او که د دریو ځلو نه وراوه که چېرته امام د دریو نه وراړوله نو هم شاته مقتدیانو باندې پم راغلی چې یار دا څه چل شروع دی
حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم امت ته چې ادنا درجه داده نو امتی له خو پکار د چې اعلی درجه راواخلي کنه لږ ډیر وایي نو درې ځل سبحان ربي العظیم باندې رکوع ادا کیږي خو یو مسلمان له پکار دی چې هغه ډیر وایي 15 ځل وزل 9 ځل 11 ځل داسې ویلی شي د هغې نه پس بیا نمبر راځي چې موږ د رکوع نه راوچتېږو خو یاد ساتئ چې کله موږ رکوع کوو نو په رکوع کې زمونږ دا هډوکی سیده پکار دی دا مټ دا چې رکوع ته موږ لاړ شو نو زموږ ملا به هم سیده وي زموږ د پټې دا د پنډو دا پټې به هم سیده وي زموږ ملا هر څه به سیده وي او ګوتې به هم کولاو وي زنګون به مضبوط نیولی حدیث شریف کې راځي ابو داود شریف روایت دی چې حضور صلی الله علیه وسلم با چې کله رکوع کوله نو دا ځای به داسې و لکه د قوس لیندنۍ یا غشي چې په ولي نو غشې کو تاسو هغه کوم څیز باندې چې غشې ولي نو هغه داسې یو ګوري او هغه دغه سیده وي داسې نو زموږ دا مټ چې سیده شي نو دا هغه سیده ځای دی د لیندې او دا ګول چې کوم دی دا زموږ دا باډي ده نو پکار د چې مونږ په دغه معاملہ کې خپل رکوع برابر وکړو د رکوع نه چې اوس راوچتېږو نو حضور صلی الله علیه وسلم طریقې کار داو چې یقولو سمع الله لمن حمیده سمع الله لمن حمیده به وایي ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد بیا با ربنا لك الحمد وي خو په داسې حالت کې چې دا به ولاړي دا به ولاړي اوس تاسو راته ووایئ چې نن سبا زموږ د رکوعګانو څه حالت دی چې مونږ رکوع چې کوم رکوع نه مونږ سجدې ته ځو ربنا لک الحمد مونږ هلته په سجده کې وایو نو چې هلته هم ربنا لک الحمد وایو الله اکبر هم په کوم ځای کې وایو حدیث کې خدا راځي که نه چې حضور صلی الله علیه وسلم بعد سمع الله لمن حمیده نه پس ربنا لک الحمد څنګه وایو وهو قائم ولاړ به وایو به مونږ څه چلو کو سمع الله لمن حمیده بیرته سیده خوشو په لاره چېرته ربنا لک الحمد ووایو هلته په سجده کې بیا الله اکبر ووایو او الله اکبر دې ته وایي تکبیرات تحویل یعنی منتقل کېدو والا نو تا خو الله اکبر په سجده کې وایو حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم چې ما ورته کومه طریقه ښودلې ده هغه دا ده چې ربنا لک الحمد په ولاړه ووایه بیا الله اکبر ووایه د هغې په ذریعه باندې سجدې ته لاړ شه مونږ د ربنا لک الحمد په ذریعه باندې سجدې ته ځو دا بالکل غلطه ده بیا چې مونږ سجدې ته کله لاړو په سجده کې به بیا مونږ څنګه کیږو سجده کې چې کوم دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اقیم الرکوع والسجود خپل رکوع سجده پوره کوئ تخته د دې رکوع سجده نه مه کوئ اقیم الرکوع والسجود پوره رکوع سجده کوئ او بل حدیث کې راځي چې د سپي په شان چې کوم دی په سجده کې مه پرېوځئ څه مطلب سپی چې پرېوځي دا مټې چې کوم دی پر ځمکه باندې داسې ایښودي دا د حدیث الفاظ دي د سپي په شان خپل لاسونه او خپې مه غځوئ په سجده کې د سجدې طریقه دا ده چې ته به چې کوم دی ستا مټې به د ځمکې نه اوچتي ستا دا مټې به د تشو نه جدایي ستا دا زنګونان به ستا د خېټې نه جدایي اوس کو ستا زنګونان د خېټې سه یو ځای دي دا زګونه دي په ځمکه پراته دي دا زګونه دي د تشو سه جنګېدلي دي ستا سجده سنت مطابق نه ده تاسې ځان ستړی کوي هغه مونځ ته نه کوي کوم چې مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم تعلیم راکړی دی حالانکه مونږ له پکار ده چې هغه مونځ وکړو د کوم مونځ تعلیم چې مونږ ته چا راکړی حضور صلی الله علیه وسلم راکړی دی د هغې نه پس چې مونږ د سجدې نه راپاسو کینو نو حضور صلی الله علیه وسلم معمول دا چې ان اصابه رجله اليسرى یمنى وافترش رجله اليسرى خپل خې خپه به ودروله او ګس خپه به سملوله او د دې خپلې خپې د دې ښې خپې دا ګوتې به دا به قبلې ته مخامخ کړه دي کله چې په سجدې نه موږ راپاسو که نه قاعدې لپاره کینو دا یوه خپه دا به پرتی دا بله خپه به ولاړی خو د دې بلې خپې چې دا کمې ګوتې دي که نه دا به ټولې قبلې طرف ته دا حضور صلی الله علیه وسلم طریقه ده نن سبا موږ په خپله زندګۍ باندې لږ یو نظر واچو آیا موږ دا سجده کوو که نه کوو بل دا چې په سجده کې ځینې خلک خپې اوچتوي حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اسجد بسبعة اعظم ما ته حکم شوی دی چې زه په 7 اډوکو باندې سجده وکړم په 100 اډوکو په 7 اډوکو باندې على الجبهه دا ما ډوکې دی په تندي باندې على اليدين على الركبتين على اطراف الاصابع په تندي باندې په لاسو باندې په زنګونانو باندې على اطراف الاصابع په ګوتو باندې د سجدي حکم راغلی منګه څه کوو په سجده کې چې سملو نو خپې م چوتې نیولي حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته حکم شوی دی چې پس دا ګوتې به لګې چې سجده کې پروت وي نو خپې به نه اوچتې
اوس چې کم کس خپي اوچتای او د یو تسبیح مطابق اوچت کړه مونږ فاسد شو نو دا به نه اوچتاو. بیا دغه حدیث کې فرمایي ولا نکفت الشعر والثياب، او ما ته حکم شوی دی چې زه به د خپلو کپړو سره او د خپلو ویښتو سره لوبې نه کوم، نه به راټولم. لکه تاسو به نن سبا ډېر خلک داسې کتلي چې رکوع لځي په ځان پسې لمن راټوله کړي یا وڅنډي یا په ویښتو کې ګوتې وایي. حدیث شریف کې راځي چې ما ته حکم شوی دی چې دا چل مه کوه، خو که اوس زما امتي دا چل کوي دا غلط کوي که نه، دا زما طریقه نه ده. ما ته حکم شوی چې ته به نه به کپړو سره لوبې کوې په مونځ کې، نه به د ویښتو سره لوبې کوې. خو که اوس کم کس دا لوبه کوي نو هغه د سنت خلاف کوي. سجدې نه چې موږ راوچت شو، د سجدې نه د راوچتېدو نه پس زموږ سره بیا د تشهد مقام راځي چې موږ به التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. لا اله معنی به اوچتو په الا الله باندې مې راښکته کوم. حدیث کې راځي ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق الوسطى والابهام، حضور صلی الله علیه وسلم دا منځ ګوته او دا غټه ګوته د دې نه حلقه جوړه کړه، حلقه داسې حلق الوسطى والابهام، حلقې ته جوړه کړه داسې. ورفع ما تليها، او هغه ګوتې اوچته کړه کومه چې دې غټې ګوتې سره نږدې وه د منځ ګوتې سره هغې اوچته کړله. یدعو بها فی التشهد، د دې په ذریعه باندې تشهد کې هغې حرکت کوو، دعا یې پرې غوښتله. او په بل حدیث کې راځي یشیر باصبعه، هغې په خپله ګوته باندې اشاره کوله. اوس راته تاسو ووایئ چې یو سړی چاته اشاره کوي، اشاره کو هغه په سترګو باندې کو په ګوته اشاره څنګه کوي؟ آیا مسلسل داسې لګیا دا اشاره ده کو دا اشارې دي؟ دا اشاره شو کو دا اشارې دي؟ اشارې دي، صحیح ده. او زه اوس دا چل کوم، دا څه شی شوه؟ اشاره وشوه، پوره شوه. حدیث کې راځي یشیر باصبعه، حضور صلی الله علیه وسلم په ګوته اشاره کوله. دا خو زمونږ هم د عرف خلاف دی چې اوس یو کس لګیا ټک 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 دا لکه اشاره نه اشارې شوې. حالانکه مسلم شریف روایت دی کان یشیر باصبعه، حضور صلی الله علیه وسلم په خپله ګوته اشاره کوله، اشارې به نه کولې. اوس به اشهد ان لا اله الا الله باندې به اوچتو، په اشهد ان لا اله باندې به اوچتو، په الا الله به راکوزو. حدیث شریف کې راځي یو صحابي فرمایي چې مشرکینو به په حضور صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګاوه د دې ګوتو د اوچتولو، حالانکه د دې ګوتو د اوچتولو نور هیڅ مقصد نه و مګر صرف او صرف توحید او توحید ثابتولو. اوس توحید څنګه یعنی ته چې د چا لپاره یووالی ثابتې هغه به څنګه ثابتې؟ اول به د هر څه نفي وکړي که نه، بیا به له هغه چې کوم دی څیز ثابتې. نو موږ وایو چې اشهد ان لا اله، موږ ګواهي ورکوو چې د الله نه علاوه هېڅوک د عبادت لایق نشته. الا الله باندې موږ نه اثبات وکړو، الا الله مګر الله، الله د عبادت لایق دی. د دې نه پس زموږ سره چې کله موږ ګوته اوچته کړله دا اولۍ قاعده شوله، موږ واپس پاسېدلو. اوس پاسو به څنګه؟ ګوره سجدې ته د تللو طریقه دا ده چې د ټولو نه اول به هغه اډوکی لګې کوم چې ځمکې ته نږدې دی، هغه عضو به لګې، هغه اندام به لګې په ځمکه باندې کوم چې ځمکې ته نږدې دی. د ټولو نه ځمکې ته نږدې چې موږ سجدې ته ځو هغه زنګون دی، اول موږ زنګون کېښودو، په دویم نمبر لاس، په دریم نمبر پوزه، په څلورم نمبر تندی. اوس چې سجدې نه راپاسو د ټول نه اول به هغه یو اندام راوچتو کوم چې موږ د ټول نه اخرې ته ایښودو. کوم یو هم اخرې ته ایښودو؟ تندی، بیا پوزه. اوس که سړی ډایرکټ داسې سر راوچتوي غلطه کوي. طریقه ده د هر څیز، اول تندی راوچت کړه، بیا پوزه، بیا لاس، بیا زنګونان، بیا سیده ودرېږه، په پنجه باندې به ودرېږي. ګوره د دې سره د انسان ورزش هم کېږي. الله رب العزت دا مونځ موږ له داسې څیز رالیږلی که نه چې صحیح طریقه باندې کېږي، پوره ورزش کېږي، انسان نه غټېږي، نه بیماریانې به لرې کېږي، هر څه به ختم وي انشاءالله. ورزش پکې هم دی سپیشل، خو چې سړی په صحیح طریقه کوي. د هغې نه پس بیا موږ دویم رکعت ته راپاسېدو، خو په دقه طریقه. اول به کوم څیز راوچتوو؟ اول به تندی، په دویم نمبر پوزه، په دریم نمبر لاس، په څلورم نمبر زنګونان. بیا موږ ودرېدو او لاسونه بیا چېرته ږدو؟ اوس مې ته په اوله کې حدیث ووی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یضع یمینه علی شماله تحت السره، حضور صلی الله علیه وسلم به خپل ښی لاس د ګس لاس د بره د نوم نه لاندې ایښودو،
وس دا فطري خبره ده تاسو نن پرای پر خپل مونږ کې وکړئ لاسونه داسې کېدوي دا ورغوي د دې ورغوي د پاسه داسې ور کېدوي دا درې ګوتې مټه برابرې کوي په دې دوه باندې مړون داسې ونیسئ او لاس ښکته پرېږدوئ چې دا کوم ځای ته ځي لاس پرېږدوئ چې کوم ځای ته ځي فطري خبره دا نوم لاندې راځي دا فطري دغه دی اچھا دې نه پس چې کوم دی مونږ دویم رکعت قاعده کې کېناستو قاعده کې چې مونږ کېناستو نو درود شریف به ووایو هغه درود شریف کوم چې مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم راښودلی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد درود ابراهیمی دی دوایي دا درود شریف هم وایو د دې نه پس د حضور صلی الله علیه وسلم یو دعا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بخاری شریف کې دا روایت موجود دی تاسو کې د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې کومه دعا وایو نو په ځینې روایتو کې خدا راځي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه او په ځینې احادیث کې راځي اللهم اغفر لي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي وارحمني فانك انت الغفور الرحيم